بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرانو ملګرو، څنګه چې دا خلک خوشاله کوي نو داسې خوشاله اډو پکار نه دي. بیګا ټوله شپه بجلی نه تللی، پرون ټوله ورځ بجلی نه تللی، نو دا وابډي والا د ښه سړي بچي نه دي. اصل وجه دا ده چې 50% خلکو سولر سیسټم وکړو، کم چې پمپونو والا دي، کم غټ کورونو والا دي، کم نارمل طبقې والا دي، کم چې فیکټریانو والا دي، هغې سولر سیسټم وکړو. یو دغه په لکونو یونټ چې کم دی دا وابډي ته فریز شو، واپس شو. او بل دویمه خبره دا ده چې موسم یخ شو نو ایسیګان بندي، پکې بندي، نو په دې وجه باندې د خلکو د بجلی استعمال کم شو. بل په 400 کې کم از کم په 8-10 فیډرو باندې د کار شروع دي. سهار 7 بجو نه د ماسپښین د 2 د 4 بجو پورې بجلی بندي. نو دا یونټ خو فریز کیږي نه، نو په دې وجه د مجبورۍ نه وابډي والا به لوډ شیډنګ نه کوي چې خلک یونټ یوز کړي. چې د خلکو یونټ یوز شي نو بیا به په دې باندې خلکو پسې بیلونه راځي. نو ډېر د خوشحالۍ ته حاجت نشته. او انشاءالله هغه دور را روان دي چې په یو دور کې به پی ټي سی ایل خلکو په ایم ان اے ایم پی اے په شپارس باندې لګوم. او اوس هغه حالت راغلی چې په یو مسکال باندې تا ته 10 پی ټي سی ایل والا په دروازه کې ولاړي، جی تاسو کنیکشن لګوئ. دغه شان به دا وابډي والا کور په کور ګرځي، خلکو ته وایي چې کنیکشن ولګوئ. مینتونه به ورته کوي، ارزان کنیکشن به فری کنیکشن به، خو دا به خلک نه کوي. خو د وابډي د تسلسل د پالسو د دغه شان غلط لاړو او دا ایم ان ایم پی او دی ګورنمنت په دې خبره باندې سوچ ونه کو، نو خلک به مجبورن سولر سیسټم ته وړي او فری انرژي سیسټم ته به وړي او دا وابډي ته به دا یونټ به بالکل فریز شي او دا خو سیو کېږي هم نه، بیا به ډېر پریشانی. خو قوم کې اتفاق نشته، قوم بې حسه دی، قوم سوچ نشته. لکه زما د یونټو چې کوم دی د 100 یونټو 101 یونټو بل زما پسې 3700 روپۍ راغلی دی. نو 3700 روپۍ یونټ په ما پسې بل راغلی دی 1 یونټو. نو تاسو سوچ وکړئ ګورنمنټ وایي چې دا په 22 روپۍ یونټ دی، نو چې په 22 روپۍ یونټ دی نو 3700 روپۍ بل څنګه جوړ شو؟ نو د وابډي دا غلطي پالیسۍ کو جاري وساتلې. نو انشاءالله دا وابډي بیا خلکو ته مینتونه کوي چې کنیکشن لګوي او دا خلک په سولر سیسټم کوي. چېرته چې اوسئ ښاد آباد خوشحاله اوسئ او ډېرې خوشحالۍ مه کوئ. وابډي والا دونه رحمدله خلک نه دي. والسلام.